بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ټول نه مخکې ستاسو ډیره مهرباني شکریا. نن دا پروګرام تاسو ماشاءالله ستاسو شکریا دا کوم چې تاسو راغلی تاسو ته کوریج ورکو. د روخان سوشل ویلفیر ارګنایزیشن ماشاءالله د هلکان دوی چې ما څومره وکتل د دوی چې کوم ارګنایزیشن دی کوم هایرارکي دا ټول ینګ دی او ډیر بهترین سوچ سره بهترین نظریه سره لګیا دي. نو زه چې دوی څومره مې اپریشیټ کوم دا کم دي چې یاره د خپل علاقې د دې کړه مې لکه اوس تاسو وکتل دوی یو ماشوم راوستی و هغې موږ ته مخې ته راوستو چې یاره د هغه ایشو ده دا ځینې خبرې داسې چې د هغې صرف اواز پکاري چې یاره ستاسو اواز جوړ شي. نو دوی د خپل علاقې له د خپلو خلکو اواز جوړ شوي دي. نو زه د دوی شکریا ادا کوم او انشاءالله چې څومره هم زموږ نه کیدی شي موږ به ورسره سپورټ کوو. دا زموږ خلک دي زموږ پښتانه دي انشاءالله تعالی. ځکه چې په پاکستان تحریک انصاف باندې په دریمه پیره د پښتنو اعتماد کړی دی. نو دې پښتنو اعتماد ته به موږ ټیسټ نه رسو. ورسره د هیلث ډپارټمنټ به زه یو څو خبرې وکړم چې یاره کم انیشیټیوز موږ واغستل. کو تاسو کتلو زموږ صحت کارت بند و دا هغه صحت کارت موږ سټارټ کو. ورسره په هغې کې ټرانسپیرنسي راوستل. تقریبا 1 ارب روپۍ چې کوم دي دا موږ ته پر منت اوس په صحت کارت کې بچت راځي. لاول چې 75 هاسپټلز پرایویټ او 25 چې کوم دي نو دا به 25 دا به ګورنمنټ وو. نن بالکل په 180 ډیګري باندې صرف د ټرانسپیرنسي په وجه باندې هغه چې کوم دی دا یو ډېر لوی بریکینګ هم دی. دا تاسو چلولی هم شئ چې دا زه په دعوې سره وایم چې نن په صحت کارت کې موږ ته 1 بلین پر منت چې کوم دی نو دا سیوینګ کیږي. دا د کوم د ټیکس پیسې دي. موږ چې څومره هم ټرانسپیرنسي مزید انشور کولی شو انشاءالله تعالی هغه به انشور کوو. بیا موږ صحت ټرانسپلانټ کارت هغه چې کوم دی انټروډیوس کو. په هغې باندې ما چې څنګه وسوي چې په هغې کې زموږ د کډني ټرانسپلانټ لیور ټرانسپلانټ نور چې څومره کاکلر امپلانټ دا ټول شیزونه چې کوم دی نو هغه موږ هغې کې انکلوډ کړي دي او ماشاءالله په هغې باندې هم کار روان دی. چې کوم موږ ته څوک هم راغلي وو چا دغه نو په هغې کې هغه موږ A to Z کړي. دا هم پکې نه دي کړي چې دا مالدار دی او دا غریب دی خو چې چاته هم ایشو راغلی ده نو هغه مه کړی. ورسره ایمرجنسي میډیسن OPD میډیسن انشاءالله تعالی د هغې وزیر الله صاحب افتتاح وکړه او ایز ا پایلټ موږ د څلور ډسټرکټ کې کوو. په هغې کې مردان دی، په هغې کې ملکنډ دی، په هغې کې چې کوم دی نو کوهاټ دی، په هغې کې چترال دی. نو دا موږ ایز ا پایلټ بیس کوو چې ایمرجنسي کې به پری میډیسن چې کوم دی دا موږ پرووایډ کوو. د خره چې کوم میډیسن ډاکټر پرسکرایب کی نو هغه به چې کوم دی په ایمرجنسي کې ملاویږي. دا ډېر لوی انیشیټیو ده. څنګه چې صحت کارت باندې چې کله ته ایډمټ شي ټریټمنټ کیږي او دا چې کوم دی دا پری ایډمیشن دی. مطلب دا دی چې ته ایډمټ نه نو هم به تا ته هغه میډیسن ملاویږي، تا ته به هم هغه دغه ملاویږي. نو داسې بلا دغه دي زه تاسو ته 1 by 1 ایکسپلین کوم. ښه دا بل چې ما ووایي چې یاره داسې چې څوک په صحت کارت باندې د هغوی ټریټمنټ روان دی او خدا نخواسته هغوی ډیت وشي نو هغې ته هغه عمر کو فرض کړه 60 نه یې وي نو هغه ته به 5 لاک د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ ورکوي. کو د هغه ایج چې کوم دی نو د 60 نه بلو وي نو هغه ته به 10 لاک چې کوم دی نو خیبر پښتونخوا ګورنمنټ ورکوي. نو دا دغه پلاهي ریاست د مدینې د ریاست موږ بېشکه موږ مدینې ریاست جوړ نه کړی شو خو موږ به انشاءالله تعالی څنګه چې د خان وینا ده څنګه چې د خان ویژن دی چې هغه ویلي چې موږ زره د خپل وطن نه د مدینې ریاست جوړم نو دا د هغې مدینې ریاست طرف ته یو سټیپ اخیستل دي. نو موږ خپل د خیبر پښتونخوا خلک په هر لیول باندې انشاءالله تعالی فیسیلیټیټ کوو. او زه ستاسو په وساطت سره بل هم خبره کوم کو څوک هم وایي د چا څه قسمه کلیمز وي زه ستاسو په وساطت سره وایم چې په هیلث ډپارټمنټ کې انشاءالله دا به یو ماډل ډپارټمنټ وي. په دې کې به مینیمم انټرفیرنس وي، په دې کې به موږ میرټ انشور کوو، په دې باندې بالکل کمپرومایز نشته دی. نو دا ستاسو په وساطت سره زه خپل خیبر پښتونخوا عوامو ته وایم موږ سره میسنګ فیسیلیټي شته، موږ سره د ډاکټرانو کمې شته، موږ سره د نورو شیزونو کمې شته. کم چې د نگران سیټ اپ راغی او په 18 میاشتو کې هغوی د صحت محکمې سره څه کړي دي نو که هغه تاسو راشئ تاسو ما سره په ویلاګ وکړئ زه به تاسو ته هغه 1 by 1 مخې ته کېدم چې د دې قام پیسې په کومې بېدردۍ سره لوټلې شوي دي. په اربو روپۍ چې کوم دی نو کرپشن شوي، په اربو روپۍ دې خلکو چې کوم دی نو نه په میډیسن اخیستي نه په اکوپمنټس اخیستي دي هغه چې کوم دی نو دوی والي دي. په یو ځایګي کې چې کوم دی نو صرف سنګل واشروم هم نه دی جوړ شوی 96 کروڑ روپۍ وتی. په هغې کې موږ دا تقریبا وزیر الله صاحب پوره انکوایري کنډکټ راوم تاسو ته په بریکینګ کې میلاو شي چې په هغې کې څونه کسان ټرمینیټ کېږي. خو زما د عدلیې نه هم دا ورته ریکویسټ دی خپل اعلی عدلیې ته چې داسې قسمه چې تاسو ته کرپټ خلک راشي د سمو خلکو خدا الله چې په جیلونو کې پراته دي هغوی ته ضمانت نه میلاویږي. په یو سړي باندې 200 FIR په ایټ ټایم کېږي چې هغه چې کم دی په یو قانون کې هم نشته دی او هغه ته چې کم دی بیل نه میلاویږي. د هغه د ځان له سنګل بینچ جوړیږي، کله یو څه کېږي کله بل څه کېږي. نو کم از کم زه ټیک شو موږ سره خو څه کوئ هغه وکړئ خو دا کرپټ دا کم چې لګیا دي د خپل قام دا وینې څکي دا خو راته مه راپرېږدئ که نه.
دوی ته خو دوی باندې خو لږ معمولي دغه وکړي. یو کوېسچن کوم دی سر چونکې موږ تاسو د یوه علاقه ده پېژنو مردان کې داسې ډېر هسپتال دي چې د هغې حالات یا په دې چې کوم زموږ تحصیلونه دي په هغې کې حالات ډېر ګډوډ. بالکل اګري اډمیټ کوم دا نه وایم چې یاره موږ 100% هسپتالونه ټیک کړل. بالکل داسې هسپتالونه پکې شته چې په هغې کې ډاکټر هم نشته. ستا ملکان ته لاړ شي هغه پیرپریز وګوره. ما راته دا ووایي چې کله یو شی ته جوړی ډېر خلک به وایي چې ولې دا خو دا 10م کال دی خیبر پښتونخوا کې د ګورنمنټ کله چې ته یو کمره جوړی هغه څنګه جوړېږي او بیا چې ورانیانو په څونه ټیم کې ورانېږي. دا ډېره په ګرانې جوړې شوې وي خو د بدقسمتۍ نه ما چې ته څنګه لوټ مار نیپوټیزم یاریانې دوستانې دا هلته که دا دلته که تا ته دا پته شوې په یو کله چې موږ ته سیټ دغه میلاو شو په یو REC کې 38 ډاکټران وي. یو هسپتال چې نه جوړ لا نه جوړ چې هغې ته کچ هسپټل وایي په هغې کې 45 ډاکټرانو ډیوټي کوله د 18 میاشتو نه. دا په نگران سیټ اپ کې وته خپل خلک راوستو په پېښور کې کېنولو چې دوی ته سہولیات نو کار ټیک کول دا ډېر ټایم اخلي کار روانول دا ډېر کم ټایم اخلي. نو ان شاء الله زموږ کوشش دی چې دا موږ آج کل خیبر پختونخوا حکومت پر